صفات اجزاء ایمان ثابتې چې کله د اجزاء او انسان کامل ادا کوي د اسلام ته احسن اسلام ویل کی نو حسن د اسلام اصل پیدا کی په صوم صلات سره ربط دی یا باب کی ما مقصد دی ایمان اسلام کی درجات دی اسلام د پنځ ماته اسلام ایمان یو شی شرعن حسن اسلام المرء یا حسن ایمان المرء معنی په اسلام ایمان کی مرتبه شتره جو نفس ایمان اسلام دے بل حسن دے او بل احسن دے کم از کم دا درې مراتب پکشتا حسن اسلام المرء نفس حسن ذکر کړي او زردار چې مرتبه د احسنت نه مراد د اسلام د شخص خاص پس کې نګور نفس اسلام خوشتا خو لیکن خاص لپاره نور امور دي هغه نور امور اجزاء ایمان دي پدې کې امام بخاری د روایت وروړي یو روایت د مقاولتن بل روایت د تحدیثن او مقاولتن چې رنده اصل کې معلق هم دی دې چې قال مالک دا سینې وی چې حدثنا مالک خو بیا امام مالک هغه د استادوم نه نو دیو جن دې کې مخکې استاد حذف شه دې د تعلیق وي دا په ترجمه الباب کې داخل دی او دومره چې نسائی په خپل سنن کې انور سنن او دا امام مالک ته رسول متصل دی مقاولتن دې دوی چې استاد په طریقه دا استاد د تدریس سره او لفظ نه ویلي په طریقه د وعظ ویلي مثلا او شاګرد ووري ناغوي قاله حدیث ذکر نقل د ابي سعید خدری رضی الله عنه نه خبر ورکړي چې دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایله کله چې یو بندا اسلام قبول کی اذا اسلم دا اسلام معنی ایمان دی لیکن فحسن اسلامو بیا خیسته شي دغه اسلام حسن یحسنو باب د فعلن راځي حسن په اسلام کې سره په خیسته عقیده په اخلاص او په خیسته اعمال په داس طریقه جی پر ایمان اسلام باندې د ظاهر او باطن دواړه مزین شي دا ته حسن اسلام وایي په دې حسن کې ظاهر خبر ده چې اعمال داخل دي نو معاف کی الله تعالی دنا حرب بدی کان زلفا شاغد ارتکاب کړي مخکې اسلام نه زلا زلا فصل کی نزدې کېدل ته وي د کوزل فتح جنت نزدیشی مراد دې دا عمل کول مخکې لګل دا کلو سو سام کلیت باندې ده اسی صغیره او کبیره سره چې مسلمان شي نه ته ټول ګناهونه معاف شي ګڼ خبردار لکه بل روایت کوي چې اسلام یهدو ما کان قبله او په دې کې بیا تفصیل دار یو اسلام نه د حربي او بل ذمی حربي چې کله ایمان راوړي بس دا کلیه خصائص د هر ګناه معاف دی اگر که حقوق العباد لیکن کله که اهل ذمه اهل ذمه هو اسلامی ملک په حقوق العباد باندې مکلف دي دته حقوق العباد نه معاف کی صرف حقوق الله معاف شي وکانه بعد ذلك وی واپس تدین چې کله د اسلام قبول شو او خاسته شو سبي القصاص سر په سر معاملہ وي قصاص دوی لکه سره وراثم سر په سر معاملہ وي
उद्देत असल की सोई अलकिसास माना पस दिन अब जजाए शरई खुदाए तफसील है हरा हसना अब ज्यादा की पल्ला समसार उतरा अल हसना हर नेक अमल बेशरम साल तुजाफ ज्यादा की बलस चंद हर दिन के सवाब यवा नहीं बल्कि लस भाई दादना सवाब दे इला सब मैत ज़ैफ़िन ज़्यादगी वदाम बात उज़ाफ़ पर मुतालिक़ है या तज़ीद हो दाब ज़्यादगी तरवो सौ चंद बोरे अस्तदीन अल क़िसास दे दवाई हाँ बिजज़ा उदा गोर सर बसर नशो बल्कि दा हसन लस चंद नशवल उदा लस चंद अदा शिशवल का हसनी सर बराबर और बरच बिया ज़्यादगी और ज़्यादगी देखिए दे रिवायत की रही वो सौ चंद आया तो वो सौ न ज्यादा निश्चित सा कुरान की अल्लाह युज़ाइफ़ु लिमन यशा और ज़ाफ़ मुज़ाफ़ ज़ैब ज़ैराजी ना दलाल की बदेवानी चीज़ा सब में तज़ैफ़िन दा मुमतहान ना खुद में चिराग सभी दा अक्सर इंसानान न पारा हसना वो सौ चंद सवाब की और बरच अल्लाह वाड़ी नूर जाती की ऊपर बदी जजा की भी इशारा शुदे तची बदी हुसन की जिक्र अमल खैस्तर बदी की दर नबिया मरातिब दिकर अवल खैस्तर लस चंद सवाब दे और पसीब मसलन शल चंद इजा से वजी बबारा वो सौता आई तो बरसी कर दावल अला सबील तफावत हाँ वह सही हर ची बदीदा दा मुसलमान सड़े दे बदियों की न बदेना मुराद दे मादून अल कुफ्र व शिरक जो बेमिसलिहा दल तुजजा या जजा मुकदर दे द सैयद तुजजा जजा और केदीशी दाए पयो मिकदार बस दा असल की सर बसर से हकीकतन लेकिन तजावज़ुल्लाह होना लाकिन का अल्लाह तआला दा गनम माफे की ज़िक्र यग़फ़िरु लिमन यशा बदी दलील ने अल्लाह को खरा दा हदीस पर तरीका तर्जमा तलबाब से उस पर तरीका तहदीस सर जिक्र गई आखिर रिवायत तेज अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहसन अहदुकुम इस्लामहु मखवेली अस्लम अल अब्दु फहसन इस्लामहु दे हासिल दाए जुमले हुई खैस्ता की यौतन सासु खपल इस्लाम नदा मतलब है इस्लाम में रहो और उस बाए की व्या एहसान की अखलास की सही अकीदा उसी अमल योजे की फकुल्लु हसनत अमलहा हदीस की लगे इजमाल हो जाए हसना दलतवी आगा हसना पर रहे ना मुराद फल मुराद तुक्तब लहू बेशर अमसाल अंत बेशर वेलू देखी दाए मुताल्लिक जिक्र के लिखली की दिलरा पलस चंद राय नेला सब में आतज़ेफ़िन माने वो तुज़ाफ़ो बेज़्यादगी दर वो सौ चंद बोरे हर सैय्य शिकल दा सड़े गई आ मुराद माने गैर द कुफर शिरक ना लिखली की वाला सिर्फ मिसल पति के मागा मक्कने मुराद दे छिन ला तजावज़ुल्लाह अन्हा हदीस की रात तरीका चार ज़्यादत द सक़राई शिरजा मोतबरी करना कम रिवायत की और लफ्ज़ भी बल्कि नहीं और सही रावी ने साबित ही ना बदे बल्कि हम लगे मुक़य्यद कह रबद मौकी सर ज़ाहिर दे जे कले चीज के हुसन रागे नागा मुस्तलजिम या हबियत कर चार डेर महबूबी कर दारंग बदी के हुसन बल तरीका फई चे इस्लाम के हुसन पस सर राजी अगर पर दवाम दामद सर राजी या मुनासबत खुद किताब ईमान सरदार है कि मक्की से तेरशीर दीन और ईमान इस्लामी से लफ्ज़ आहब इसमें तब्जील ले नारगल जबरी की तफजील इश्ता मालूम शिक़त दरीम बगिश्ता का मालूम दीन न मुराद की वे अमल ले मक्की तेरशूर ईमान इत्ताक़ अमल वाने की बदीन दीन पिम की दानिशी गरी से
ایمان کې حبدار چې ادوم دي داس ایمان خو نه چې کله یو کله نه ایمان به خو همیشه یې خامخ هر شي اعمال دي په دې کې چې کوم فرایض عینیه یا خو هم همیشه یې خو لیکن کوم چې مندوبات دي دې د اصل کې اعمال مراد دا حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل سے عائشہ تھا مانے دائے کور ترا گئے نداغسر یو زنانہ باغ کی ناستا جو بوڑھے زنانہ راتب عائشہ رضی اللہ عنہا کر دین بج دکاو کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل تپوسل دا عملی کی چحاولانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کے دا سوک دا عائشہ ادا ہوتا نبی جنا خو پلان کے خزرہ چې ذکر کی ایمان مشهور دی ډېر منځونه دا ډېر منځونه سره مشهور خزه کړه داغه تعریف یو کو عائشہ زنها په نفس صلات نو قال ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چپ شذ بیان د غوروالینا پنب سے دے خبر ہے صلات مشہور دے پدیبان دے فضیلت میں ذکر کا بلکہ علیکم بما تطیقون لازم دی بتاسو حق عمل چاہے طاقت لرے د دوام تطیقون مانے دوام وہ کہ ظاہر دار چیزاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دا ذکر چکاو نو دا حاضر اور دے عائشہ ته شریبانی صفت مکو ځکه چې مخامخ صفت کې نه جایز دي کا زړه کې تکبر پیدا او دی وجنه علیکم بیا په خطاب سره چې اخزم په کې داخله شي ټیک د دغه منځونه کې دا مشهور دي خو منځونه په داسې طریقه کوا چې دوام لري دا غیر ایتا چې طاقت لري دا د دوام اشارہ شو دی کہ آیت طریقہ خی کہ منزونا آغا پدا اس طریقہ مکو جی بس وقت پورے ہوگی بیستڑی شی بھی آغا فرض ہم پرے دی نزدک اور بسی فرمائی فواللہ لا یمل اللہ تا تملو قسم دے چھ اللہ تعالی آغا نپریدی تاست بدلہ در کول تردی پوری چھ تاست پریک دے عمل لرا او کانا احب الدین لے کانا مانے دے احب دین اللہ تعالی چھ ہمیشگیری کی پائبان صاحب اور ایک داول جملہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول دے بالاتفاق مل اصل کے ملال ویل کی ستڑے کے ذل ہوتا ظاہری معنی خدا رہے اللہ نستڑی کی درجے چتا سستڑی شے نگور بیا مفہوم د غایق معتبری چې حتی چې تاسو ستړي شئ نبی الله ستړي کی نه غنا مطلب راوت الله تعالی نسبت حسین نے مشہور قول خدای چې بس دار متشابهات نه بس ملال ذکر دے نورا خام توجیہات تعویلات نه کو انکار سے نه کو دویمداری چې دا مفہوم الغایہ ہمیشہ معتبر نہیں حتی تملو ویلی دا خو ندی ویلی اللہ ځان د پاره ملال نه ثابت کړي اول کې خو نفي کړي چې الله تعالی باندې ملال نه راځي تر دې پورې چې پتا سورا شي نو دین خواخوا دا قول باندې تصریح نشي چې بیا رس په الله ملال راځي ضروري هونه چې مفهوم الغایه معتبری موجود دي ادرمدار شي په دې صفاتونو کې نسبتاً فرق دی لیکن مویلی لفظ غضب انسان ته نسبت شي یو معنی ده الله ته نسبت شي نو بل معنی ده اې د تعویل نه وي نو الله ته ملال نسبت مانس معنی قطع کول د جزاء الله ملال نه راځي د چا جزاء نه قطع کوي تر دې پورې چې تاسو خپل عمل پرېږدئ دا دویمه جمله دی کې اختلاف دی بعض نظام د نبی صلی الله علیه وسلم د قول نه لاندې داخل د قال دلان او الیه ضمیر الله تراجه ده او کانا په مان د نفس دوام ده
احب دین اللہ تا اغچی اور صاحب ہمیشہ کئی ندا اصل کی قول دا نبی سلام شو نبی سلام اللہ تا نسبت کئی غرضا رہا دو امدار چدا عائشہ رضی اللہ عنہا ہوئی حدیث ادا دے پر ختم شاہد تملو بیا عائشہ ہوئی کہ احب دین نبی سلام تاغو چھ صاحب پہ دوام کو مان نبی سلام تطیقون کی دے دوام تے اشارہ ہوگا لیکن اصح دار چدا مخکنہ توجیہ داد نبی سلام قول دے حدیث مرفوع ہے دین نمرام تو اعمال دی پامال بیا مندوبات تھی مندوب عمل چکے داسی کوشی ہمیشہ کولشی ہمارا ماندار چی افراد پکې د حد نه مکو چې بیا سملی اړو کول بیان شي ها ربط دباب اسداري چې مخکې احب الدین ویل چې پای کې معنی دوام پرته نو ظاهر دار چې په دوام د نیک عمل سره زیادت د ایمان خامخا راځي چې دوام نه کې نقصان براشي خبیاد امام بخاری غرض دی کہ اگر اس بات دا زیادت فی ایمان نہ بلکہ اس بات دا نقصان ہے بولے حسن کا سکوئی جدا ترجمۃ الباب خود پاول کی خیر جہل ایمان یزید و ینقص دل تب باب تساجت جواب دار چل تخواگر چویلی چی یزید و ینقص ولیکن صرف دا زیادت دا پارے دلائل پیش کری اور چی نقصان دینا دائر دا پارا د تصریح بای نہ وکړي اگر چې قبول د زیادت مستلزم نے قبول د نقصان لرا دې کې دې اثبات د زیادت د نقصان دواړو کوي ولیکن مقصود بغیصل اثبات د نقصان زیادت د ایمان مرادی نو نقصان په ایمان کې مرادی زیادت د بارو آیتونه شاول کې د ذکر کړو هغه خود ته تبعا راوړو چې زیادت مونږ مستلزم ده د پاره د نقصان او یو بل دلیل نه پیش کړي چې وقالا الله فرمایلی چې الیوم اکملت لکم دینکم نو دی آیت سبب من نزول اصل کې داو شي دین او احکام تر دغه ځای پورې الله پورا کړل قران کریم کې زمره امور او احکام او اوامر او نواهی دغه آیت رسو آیت د زین رسو اگر جایتون راغلی خو احکام پکې نه راغلی په دا وخت کې الله فرمایل چې ما تاسو د پاره تاسو دین پورا کړ دا احکام شرعیه می تاسو له پورا کړل نو دا پوروال چې فلا اذا ترک شی من الکمال فناقص دا تتمه استدلال کله چې یو شی د کمال درجې نه سړې پری نه هغه شی بسی ناقص وای کا نو دا آیت مستلزم شو ثبوت د نقصان دروم سمجھے کہ دانے وی یا سڑے به کامل کار کیا و ناقص کی نہ کامل خو اللہ کو الیوم اکملت کی لیکن پدی کے اس بار خلق یو کار نہ کئی نو دے و ناقص ہی کرنا دد ایمان کے بنو کو سراشی دین سر ایمان ہے طریقہ استدلال سے گزارش ہوا چیز تو اکمال مستلزم دے نقص لرا دار سوگنو ہی بدی دے کی نہ خدا احناف قول دے چمگا کمال منو کو زیادت نہ مانو وہ مقصد دے امام بخاری دے کہ صرف زیادت نے ظاہر پر مخ کی دعا ہے تو نے ذکر کر صراحتاً نہ داغا ہے تو نے وہ انکار نہ کہے گا کہ احناف منگا زیادت نہ منو ہے نہ مانے قرآن نہ مانے سے ادا دعا میں خبر کہ رمگا زیادت تک کمال وایو زیادت کمال تو داغے نا امام بخاری استدلال کی کمال منے کو نقصان میں منے بیا کا ذکر دوار ترجمے بری کی ثابت ہے یاد پر دو حدیث راوڑی اول حدیث کی آغا زیادت و نقصان ذکر کی اور یا دویم حدیث کی الیوم اکملت لکم دینکم سر متعلق ذکر کی اول حدیث دے
دا اصل کې اوږد حدیث ته د شفاعت، خو لیکن هغه نور ځینو کې تفصیلا راوړی، دلته دا لاندنه رستنه حصہ راوړی. اگر چې دا حدیث امام بخاری بیا تفسیر د سورہ بقرہ، رقاق، توحید وغیرہ کی تفصیلا راوړی 602 کې، دا 901 یا کې، ایول 101 کې، دا 1108 او 1138، دا 1119 اور دارنگ در حدیث کے یو بازی ٹکڑا ایت اطراف الحدیث ہوئی کتاب الانبیاء کی سلور سوا اویا کی ذکر کرے حدیث دانس دانو اور رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یخرج من النار، یخرج صیغہ مجهول ذکر چ اللہ بے روباسی یا اصحاب الشفاعت بے روباسی، سوک شفاعت کی بے روباسی اغفائل دن راوی وہ سیشی ہو رہا یا یخرجو دے من روبوزی، روبوزی مانا باغ کہ اسن روزی خو لیکن پر شفاعت روزی چاچ لا الہ الا اللہ ویلی اور قول شرعن چ ذکر شي کنه دا قول اعتقادی مراد دے سرد اقرار نہ، لکه من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، قول مکڑی پخلی خلے کے عقیدہ ساتری دارنگ لا الہ الا اللہ چ ذکر شي نو مراد تے نا طول ایمانیاتی، صرف دا کلمت نہیں مراد. نو دا سړی چې دا پزړه کې په وزن د وربشي من خیرن د نیک عمل نه دې کوم خیر ذکر دے مراد ته عمل ذکر دے اور لیکن دا عمل اصل کې بیا جز دے د پاره د ایمان، نو چې کله غټ جز شو نو غټ ایمان شو کنه زیاده د ایمان دا ورپسې برایستی شي اور اسوک چې لا اله الا الله ویلی نو دا پزړه کې په وزن د غنم د دانی د نیک عمل باندې د ایمان نه دې کا مراد ده چې نیک عمل له سره د ایمان نه دی، خدای مخنینه لکم دی. ورزنګ د عمل کې عام طور سره وربشي یا غنم په وزن کې په مقدار کې یو شانی کا چې دې په وخت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړي دا عرب عمل کې دانه د وربشو غټه او دانه د غنمو نری و، دا په بانواو کې فرق یې نو بورتون اصل کې نری غنم ہوتا ہے نری، دا د وربشي نه واړه شو. درې مروباسی و د اور نه اسوک چې لا اله الا الله ویلو په قلب کې وزن د ذری د ایمان ذرا او اصل کې نری میږي ته وي سور میږي چې اکثر په نظر ناراضي دا غنم د دانې نه وړو کېږي سو کوئی ذرا ہے تو چې د نور شغلې او ذکران نوزي تلاس کې نه بلاس کې ناراضي او با سورہ دادره مراتب شل، دادره مراتب په عمل کې دي نو د دې د وجن دادره وړه مراتب په ایمان کې شول، اولنې زیات شو دویم اور پسې شو دریم اور پسې شو. امام بخاری هغه دې کې دا بان قول نقل کړي دا د مخکې د تفسیر لپاره کې جال حدیث مفسر بعضو بعضن اگر قطاده روایت انس رضوانه من ایمان مکان خیر پای کی ایمان لفظ ویلې د خیر په ځای وګوره چې ایمان پکې وانه ما سری دلالت سے بدی چې زیادت په ایمان کې او په کمې په ایمان کې راضی کړه موږ دا عمل د جنراجین څخه بل حدیث کې خیر ویلې تا روایت دابان امام بخاری جی کی صرف تعلیقاً راوړو او حاکم او بیهقی بیا په اتصال سره ذکر کړي. صاحب الحدیث ہدایت سره تعلق لري حسن بن سوا روایت کی جعفر بن عون نا ابو امیس نا اور قیس بن مسلم نا
क्या रवायत की तारिक इब्न शहाब और रवायत की उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सड़े द यहूद वे वैल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या अमीरुल मोमिनीन आयतुन यो आयत दे स्तास पे किताब के दे कुरान की तकरऊना तास यार वक्त के लुले नूर और बसी खबर है अजब था चित्ता सुपागे इस खुशहाली ने मना हुआ है अल्लाह अलैना माशर अल यहूद नजलत असल तरकीबदार चिल्लाओ नजलत अलैना ए माशर अल यहूद कचिरदायत पंग नाजिर शिवे मुंग न मुरासूक दी मन डल दे यहूदियान दायत के पंगा नाजिर शिवे नुंग बनी वले वे दगरवज द नजूल राईदन अख्तर माना रद की भाई जगोर बता सब किताब किश्ता अरे तो खुशहाल आयत दे तास ईद न मना हुआ लाउटिक जो जिदा यहूदी आयत दायद सिद्क कायल ले और पाए किसी का माना प्रतरा कि अल्लाह अखपत दिन तास तो पूरा कर तो परेबान तो खुशहाल कायल दे लेकिन दन ने बल मकसद दे करूस उमर जरान वाले जवाब और कई दा मकसद दारे चिदा उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लगी और द नबी सल्लम सुन्नत तरीका बदल की ये खुदा मतलब है द नबी सुन्नत खुदा हो चे अख्तरून द महरजान और द नरोज निश्तवल की दुआ अख्तर दी ईद उल फितर ईद उल अज़हा इस्लाम के खुदारी दी यहूदी दा कोशिश को जरदा मुसलमानान दरे में ईद मनाओ की लेकिन आखो उमर दे या दामरगिरी या खुबुई की बड़े धोखों का नन ब्या बरेलान होते जखरस्ता खबर हमको मनला मुंगा ईद मिलाद नबी मनाओ का दिवल ईद नुम खैर यहूदियान कोशिश कई शी नबी सल्लम द सुन्नत निवाड़ी द दो ईद पदे अवसर द्रेम यो देशी रजान उमर जिलान हुदायरत की और दारुस तो खलक रहा चिना ईद सरे दरो गई खलाई आयातिन उमर जिलान होते कम आयात याद है ना गोय अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना दा यहूदी तो मालूम कर इजाब कुरान किश्ता अगर से आयत न दिबन इतलाक आयत मजाजन दे दा जुज आयत कुरान की और दरी मुबारक की दा साबित था चदरी आयत न रुस्तु ददी टुकड़ी आयत न नबी सल्लम रुस्तु यो अत्यार रोज जंदे हो गया वफात से नु सईद बिन जुबैर दा कौल ले और हम इस्तिदलाल की पेशगोई यो अत्याता सुषमार है दाऊद जुल हज्जी पर अरफात की नाजिल से न अरफात को न हम ही करना नो दा मेश जुल हज्जी और मुहर्रम और सफर दा कटोल ता सुषमार देश वजी नो नबी सल्लम वफात शे ब्याद रबीउल अव्वल पावल रोस होना मतलब रोत अगर तासु यो कम दर्श हिसाब है न मालूम शे कि नबी सल्लम ब्या रबीउल अव्वल के बद्रे में वफात शे अदा कौल खल को जान जो करे दोलसम वफात शे प्लान की वफात शे दा कौल इत्खान सयूती में लिखले दा कौल इब्न कसीर में लिखले दा गुनिया की अब्दुल कादिर जिनानी में लिखले मातन नबी सल्लम लेलतैन मज़ता में रबीउल अव्वल नबी सल्लम बद्रे मशको वफात शे द्वश पे तेरे शे रबीउल अव्वल दरी आयत पे हिसाब माने बार सूरत काला उमर जिलान वाले जवाब कद आरफना ज़ालिकल यौम वल मकान लज़ी नज़लत फी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कायम बिअरफत यौमल जुमा यकीनन मुंगा पीजन इज़्मत दा गरवजी दारंग इज़्मत दा मकान शिरायत पाए कि नबी सम नाजिर शो कल शग उलाड़ो पारफात की द जुमेर वज हुआ द नबी सल्लम अख्तर द अरफा ची द जुमे पर रोज़ दागा हज्जतुल वदा दागा देव जन्नन चे दारफे पर जुमे पर बाने अरफराशी न खलक आए तो हज अकबर हुई वो खल दा त्योहार दादी दा नहब चेरे द जुमे पर दे हज अकबर निश्ता तो जुमे पर अख्तर दाम
نو دوته موږ دا ورځ پیژنو دا مکان څه مطلب حاصل د جواب دار چې دا موای چې موږ نوې عید نه مناو نو موږ ته پته نشته موږ تشته وتا خو په دغه ورځ باندې موږ قیام کو په عرفات کې یا که څوک عرفات کې نه جمعې پر ورځ باندې راجمع کینو دا زموږ عید ده که عرفات زموږ عید ده ځکه سبا لمر پسې عید ده او د جمعې ورځ یو حدیث کې راځي چې دا عید د پاره د مسلمانانو نو موږ د ځان نه بل عید نه جوړو نو ولا نه ګرو ها دا مکه حدیث چې تیر شدا امام بخاری ذری کرت راوړې دین رسو شپږ 132 کې دارنګ شپږ 122 پیته کې ایو زر نه او یا کې ذکر کړي دی باب کې خاص کر د زکات من الاسلام ذکر کړي زګدام دا اعمال نه چې باغې زیادت او نقصان مرتب دي مخکې باب سره قربت کار دي نو دیکھ مس امام بخاری مقصد دے چې اعمال اجزاء جز دی بېمان کی ادائے پوج زیادتے کم راضی دلیل بدیوان قرآن کریم ہم پیش کی جو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین دیکھ ادب تفسیر او دی تامر نے کڑشے مخکنوں کتابونو کې مگر دا چې کم پدی کتاب کې دے یا امر نے شہیدی ته قرآن کریم کې مگر یو خدای کہ بندگی دی کئی خب اخلاص و توحید و مقامت الصلاۃ دی کی اور دریم ایتاء الزکاۃ نبی علی وذالک دین القیمہ وذالک دا دروړ چې راجمه کی نو دیتا دین مستقیم وای دین د ملت مستقیمه نه وګوره په دې مجموعه درو باندې د دین اطلاق شو دین دی ایمان ته وای کا نو معلوم شو په دین کې توحید اقامت الصلاۃ اجزاء دین زکات هم بری کی جز دے د دین ته دین اسلام وی ان دین عند الله الاسلام دغه حدیث وروړي د زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه دا ډیر مشهور حدیث ته محدثینو زیب زیدا راوړي اسنګ حدیث ده د طلحه بن عبید الله نه چاغو یراغ یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه سړی د زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه وای اباږي دې اصل کې قاصد د یو قوم چې یو قوم غایبانه مسلمانان شي اجمالی دین ای تر رسیدل او کنه مسلمانان شول لیکن ای خپل طرف نه سړی را لګي چې تفصیلی دین د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کی دا توفد ہوئی دا د کمزو من اهل نجد دا د نجد والا نا نجد اصل لغت کی اوچت والی دوئی اور تہامخ کتوالی دوئی لگدی ملک دے کوز ملک او بر ملک یره او بر ملک سڑے ہوئی راغلو د سواد بنیر یاد دی افغانستان نه راغلو د بر ملک سڑے ہوئی اور پا زمانے کے اندر تک کتابوں ٹھو لکھلی ابن حجر وغیرہ چې د زمکه د عراق زمکه د مصر دا ټول په نجد کې داخل ده دغه ټول د بر ملک ویل کېده کا نو بر ملک اوس یوازې سواد ته نه وي سواد ته دیرو بارا کلام او چترالو افغانستان دا خو استاد جغرافي ده وجنوي دلته دا مطلب میں نجد پنن زمانہ کی صرف ریاض تھا یمامت ہوئی چکم دریاض مانے تو سعودی مملکت کی داخل نورس ظالمان رال اویل چ محمد بن عبد الوهاب نجدی بزدا غوابی دے اور حدیث کرائلی چ دے مشرق نہ دے نجد نمف راس شیطان پیدا کی ناغدا محمد بن عبد الوهاب پورا حدیث کی ہو کہ راضی مشرق تے اشارہ دا ہاں ٹھیک دا بلکہ ویلی چھ نجد بھائی نو پاک زمانہ کی نجد نن زمانہ نجد کے فرق دے گا دا نجد اصل مرکز پاک زمانہ کی محراب
دا عراق د پوخا زمانه نه ډېر د فتنو ځای دی. صدام هم پکې راغی. چې ټول مشرق بیانې نو ټول مشرق او پاکستان ایران دا ټول داخل دي. مخکې به بدعتانو موږ دا حدیث پیش کوو مې دې کو ډاګه هم داخله ولې مشرق کې نه رسو ټول مشرقي ملکونه به داخل دي. کنه دس تخصیص دی جناب محمد بن عبد الوهاب مراد دروغ وای. عراق پکې داخل دی او عراق کې همیشه فتن دي او مشرق ته چې نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کړې نه مشرق کې ماوخ کې دا عراق مراد دی. دا فتنو ملک دی. د نوح علیہ السلام وخت نه شروع کړي په کې طوفانونه شروع دي. دا نجد والا سړیو نو ټیک د دومره لري د ملک د عراق وغیرہ نه راغلي خو دغه بر ملک کم چې په زمانه کې خو ریاض نه خو دغه یمامه وغیرہ دغه علاقې سړی وو سایر راسی ببر سره سایرو یا سایرا سر د سړی دا وخت شي دا خوشک شي تیر مرسن نه یو منګزم نه کنه نو ببر سری ته به چې لیوانه خدا د دین لیوانه دې په لار نه وزګار شي چې ورګه ځان له سرمر جوړ کم سم طالب ده نسمع او دوی صوته چرانیزیشن ځان سره غور غور کا اور دمغه غور غور د आवाज دا که بخاوه چې خلکو سرمیر یادو کنه غور غور وای کوي جماعت کې به ګرځیدل دغه سي دیو سوالونه یادې چې معنی یې نشي چرتا بعد طالب کینی یره زما سوال هم معنی یې شاله کوي یې شو یادو پر یاد وکړه په لار شراتي یادو پر د دې سړي سره غم ده نه د خپل سوالونه یادې د بل आवाज کې سوي خلان نفقه ما یقول مونږ نه پوری چې ده سوي لا نفقه دی په پټو خبر هونه پوي صحابه ټول بزرگان دي لیکن عالم الغیب خو نه کړه حتی شرانی دیش نبی سلام تا نو تپوسونه شروع کړ د اسلام په اړه کې حدیث کې عام محدثین اصل مقصدی خبر راغلی دی باندې باس نشته چې سلام وکړو کوي نه کو کېدی شي نه به کړي ادب نه خبر نه و کېدی شي کړي به راوینه ذکر کړي نور روایتو وګدوګ کې راځي ته تپوس کو یا نبی سلام په کې کمی او ده دغه ده د بیارانی دې شو تپوس یو کو د اسلام په اړه کې وګور رسول عالمي شرایط اسلام د دې تپوسونه کړی چې د اعمال وي ځکه نبی سم نه اعمال جواب ورکړي چې پنځه منځونه دي پښپا پرس کې دا یو عمل شو دې سړي تپوس کو عاشتر زما په ذمہ باندې د دینه سیوا علی من چې فرض دي قال اغه لا فرض نشته در باندې نور پنځه بس فرض دي الا ان تطوع دې استثناء منقطع وي لیکن کته زیاتی سمونځونه کینو کو کنه استثناء متصل دانه احناف کی زور اور گئی ودا استثناء متصل بنا پری ان ان تطوع تش نفل شروع کین بتا فرض فل دا سی بھئی خبر اختیاری کار سړي شروع کړی ته مرای نه نسی جوز به خامخا کوي اې پر څه دلیل نشته استثناء منقطع قرآن سنت کې ډېر راځي اګه زیاتی نفلونه ځان لکه نو کون پرې کې سننم داخلي ټول داخلي ویتر او عیدین وغیرہ چې چا باندې باندې فرض نه ټول به داخل دي تطوع کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بل ورپسې صيام رمضان ناغه د دین علاوه نور فرض روزشته وینا الا ان تطوع لیکن کته تطوع کې زیاتی روزي نه سنونی ساو خو دا استثناء منقطع دلته قال او ذکر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات وردا سنئ چې والزکات دا د روایت کوونکې احتیاطي ښه کم چې حدیث نقل کوي ډېر احتیاط کوي دلته هغه نه د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ يرشي چې نبی صلی الله علیه وسلم زکات ویلو کنه ویلې نو حکایت ذکر کا ایت معنا ہوئی
روایت بیرمانه وکړو ذکر کړه رسول الله صم زکات ہو چې بل فریضه زکات دی بیا وې په ما زکات نه علاوه بل سشتا ہے نا ما تطوعات کې نو دین بیا دا معلومی ده چې ما سوال زکات نه صدقه فطر او ضحیه وغیرہ شي دا نذرونه دا تطوعات کی داخل دي نو عام اهل علم او تطوع دي بمانه دي چې سنن دي سنن مؤکده دي او احناف چې دا واجب دي ناروي چې داغه وجوب د دې حدیث نه سره راغله په نور روایتو قال فاضل الرجل دې کې سوال د حج ذکر نه کړي نو بعض علماء وجوي چې دا وخت حج نو فرض پدي دنداري چې ته اختصار وي ذکر بل روایت کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته شرایع د اسلام خبر ورکړ نو پای کې حج او پای کې تشهودات هم دلته تشهود میں ذکر کړي تشهود څنګه ذکر کړي چې هغه مخکې موږ د مسلمانان شي او احکام اعمال او تنظیم معلوم ایزه ذکر نه کړ رایو افاد برجل دا سره بس روان شه سم ساده کارو ډډنه والا جوړ دمه کومه 6 ممبرس کم دلته په څوک میل مکی نه خو طالب سره بس سبق دې ځکه هم د سره سماله فاد برجل او ځان سره به چې والله لا عزیز ولا هذا ولا انقص دا جنتی غون دخله کی کنه ویل قسم په الله په دې باندې زیاته کو منو کمه کو یہ تو سوالدار چې نبی صلی الله علیه وسلم خو زیاته جائز کړي تطوع د څنګه وایي چې نه کو نه دایمت مقصد دا دی د علم الغص کوم ثابت ته چې زیادت د شی من جنسه ته وایي تاسو له 100 روپۍ او روپۍ سره در کې نه وایي ته روپۍ میں زیات شي اگر 100 روپۍ او سره ولاسي او چون چانی در کې دا او تر شي چې 100 روپۍ زیات شي زیادت په جنس د شی کې راځي نو لازم معنا بدا سکے زپدې ذکر شی باندې زیاته نکم د ځان نه معنی فرض بر ځان نه جوړم ولان قصو د فرض کې بم کمې نکم مقصد اصل کې دا دی د ځان نه فرض جوړول نو ټول کې دا شوی د ځان نه فرض نه جوړم د ځان نه واجب نه جوړم د ځان نه نفل نه جوړم ا د دې فرض نه کمې نکم نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح ان صدق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا دا سره جنتی ہے ان صدقه کشر دې رښتینی شبره خبره کی دې ته بشارت بالجنت وی لیکن مشروط ان صدقه ویلی دې روایت کې اختلاف دی او بل روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم سړي په باره کې ویلي چې دا انظروا وګوره تاسو دې جنتی ته پای کې دا تحقیق دي چې ادواره احادیث یو شی د جدا جاری سو غا جدا کی او جدا کی سو کوئی جنا حدیث واقع اصل کیا ولا ولیکن کله چې دا سره نږدې و نو نبی صلی الله علیه وسلم افلح ان صدق کله چې لری لار به نه اورید نو نبی صلی الله علیه وسلم وګوره دا سره جنتی روان دي ناغه ته نه اورول چې ته جنتی او نور صحابه ته وي وی حدیث یو شو مخکې حدیث امام بخاری ورستو 250 کې بیا 308 پېته بیا 1001 کې ذکر کړی ا دې باب کې بیا تفسیر اتباع الجنائز من الایمان اگر چې مخکې الزکات من الایمان ویل زکات عبادت مالیو اور اتباع الجنائز سزا عبادت بدنی نے دارنگ زکات سے 50 فرض کی آیت فرضین ہوئی اور اتباع الجنائز سے دا فرض کفائی دے دا نرسو جدا ذکر کر جنائز جمع دا جنازتن یا دا جنازتن جناز پر اصل لغت کی پورتکول دا کٹتا ہوئی پورتکول نو بعض خدا فرق کړي چې کوم
मड़े दे ना मड़ी दासल की जनाजा हुई यो जनाजो और पकम शरीर कट पानी से प्रोत ते नागत जनाजा हुई चा बरकस वेली पूछती की कद मड़े दे कदा कटे दे और या खलक और पसीजी जिरे बारम सलात पावानी को मैं इत्तिबा जनाइज में ईमान माने लिस्वलात आले असल के लिस्वलात दाने ची जनाजा मखरान दी साबुन गुड़ पसी रवानी से खलक मोर पसी अदेवी जरा बुखारी के जेम जिक्र करने से इत्तिबा जनाइज में ईमान मैं इत्तिबा जनाइज लिस्वलात थे रूस हदीस की राजी हदीस से अबू रज़ियल्लाहु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल मन तबअ जनाज़त मुस्लिमिन सूक चिरवानी ब जनाज़त मुसलमान पसी शर्दुम दारे चिता तमालूमी चो मोमिन दे जगह अमाल टोल दे इस्लाम दलाल की दाप ईमान मान काफिर नहीं दहरी नहीं दा इत्तिबा की रूसो मसला राजी पर कि इख्तिलाफ दसो कोई ब जनाजे पसी रवानी दल दा सुन्नत तरीका दा और दा सहदी तो लफ्ज़ इत्तिबा बदी दलालत थे असुक में जनाजे सर कब यमीनन जे क शिमालन जे क मखत जे क रुसु जे दाव किताब जनाइज की दे फैसला की ख्वासाह दा चिमगोई ने इत्तिबा हुई रुस्तु दल होता तो जरूरत दपा रसू को सरख्वात तजी चेरा जनाजे कट की ताउन कम अब जायज दी गुरदार ची और पसीद रवानी संग रवानी ईमानन व इख्तिसाबन दवजिद ईमानदार अखबल्ला और दवजिद तलब द सवाब माने दा जनाजा का उनके मोमिनी दा मसला शुमख सामा रमजान ईमान पशान ची ईमान बायस थे पद्दबानी पर इत्तिबा जनाइज न कम शेच बायसी न मालूम दाबल वाले जुज देकर यवाज ईमान न ढेर मोमिनान दी और योबल जनाजी लजी हो लेकिन मतलब गलती न एहतिसामन द तलब द सवाब द पारा रिया पकिनी जरा बदल पकिनी उस आम खलक बदल बानी दी असुख बल इसखात लदल खैरा खल कम शु शायद आगा नियतुना वजूदा ब्यावी वकाना माहू हता युसल्ली अलैहा मान सरा तरदेपुरी जी जनाजा पियू की न ब्या फारिग शीला दफन और सलात को बार सूरत पर इत्तिबा की दाखिल हो मुंज जनाजे को मकसद दे तो द्वैमदार दे खबर तो मौसल सी तरदेपुर च दफन फारिग शी खलक दे फारिग शी आयो फरगा मजहूल हुआ या वापस रवान शी न फैनहु यरजउ मिन अल-अज्र बिक़ीरातैन दासरे वापस शी करी था न पता साल च मुतलबिस भी पर सवाब द दो क़ीरात दो बोरे डकी कड़ी द सवाब खां दो क़ीरात तरी चा भी दाखु पे इसखात के डेर कमे रहा है जिक्र क़ीरात से के निस्फ दानिक तई दानिक पे हिसाब के सुद दिरहम तय द रुपेश पगम ऐसा तय दानिक वे चिदाइनी मशीन दोलसम ऐसा पका दोलसम ऐसा मसलन दा रुपए अगर यो क़ीरात शन दो क़ीरात से सलीर शिशन सको बड़ी सलीर पैसे शुया ना नबी सल्लम फरमाए कुल्लो क़ीरातिन मिस्ल उहद दादा अल्लाह क़ीरातू नहीं जमास्तान भी हर क़ीरात और सवाब की दो खुद गर उम्र दे देर अजीम शान गर दूम ज्यादा सवाब की है उखा हज के माँ से नौखार और सादा होता है बूढ़ा गरीब बस न पे बस माँ पुरिजान खलोज जरा सहज तरीका रहता होगा जनाजा अदम का खोले दे बनास तो माँ और तय गोरदा जनाजा दी के दास सवाब दे अल्लाह खुद कारे दो न मैं कल ची सिर्फ जनाजाओं की लगे रुसराजी ने यो खुद उम्र सवाब दो शो और सरलर सी दफन तनो दो शल वीता माँ तो मख के वाले न मेरे मान डेर खिरातू न फौत शल वमन सल्लल्लाहु अलैहि और चाच भाई जनाजाओं का वापस कबल अंतुफन न देव वापस राजी दाजरनमा मुतलबिसी पे खीरात
دا حدیث هم بیا در راوړل رسو یو سل شپږ او یا کی یو سل او یا کی دا مطابق ذکر کی مطابقت کړي دا عثمان المؤذن دا په بصره کې مؤذن ولای زمانه عثمان بن ابي الهيثم مرتوي دا حدیث به امام بخاری نه راوړل واغا ابو نعیم راوړل مستخرج کی قال دا حدیث لري حدثنا عوف عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلی الله علیه وسلم نحوه هغه کې مستعملي کی چې په معنا کې مخکنی سره شریک اگر کا الفاظ کې لږ فرق وي